قرآن الفاظو ته مطالع ویلا لکه جای د ظهور د نور چې نور ته نه ظاهري هغه ته مطلع وایي داسې قرآن الفاظو ته مطالع وایي ځکه دا قرآن الفاظو نه معنی ظاهرېږي معنی ونروځي په پوه وکړه لکه نور چې خپلو مطالع ونروځي داسې قرآن الفاظو نه معنی ظاهرېږي کائنا په دې حال کې چې تیبیان چې دا بیان معدلي کائنا دا موجود ده یعنی په دغه صفت سره د حال معنی صفت من مطالع المثاني چې دا موجود ده بسبب الفاظ القرآن د قرآن الفاظ ته مطالع ویل لکه مطالعونه نور روزي داسې قرآن الفاظونه معنی ظاهري ته په یو مثاني قرآن الفاظ دا وایي مثاني جمع د مسنا ده یا جمع د مثنا ده مکرر ته وایي د قرآن الفاظ مکرر دي ځکه قصص پکې دي قرآن کې احکام دي پکې امثال مثالونه دي پکې دې کې تکرار راځي یعنی قرآن الفاظو کې تکرار راځي خو مقصدونه بیل په پوه شئ په خبره حاجیانو خو مو ویلي په بیا مانو پوښې ده ونصلي علی نبیک مونږ درود وایو د صلات نسبت چې بندگانو ته وشي او په معنا د طلب د رحمت سره کوي مونږ طلب د رحمت کوي الله نه نصلي درود وایو درود معنا دا رحم غواړو علی نبیک کتاب نبی مبارک محمدین دا بدل ده کنه چې نبی محمد دا صلی الله علیه وسلم المؤید دلائل اعجازی باسرار البلاغه دا مؤید څه ده دا اسم مفعول څه ده تایید کړای شوی ده دا محمد صلی الله علیه وسلم پر دا صفت ده لفظ کې محمد پر صفت ده امانا کې دلائل پر صفت ده دا څه معنی ده په نبی ته باندې درود وایو صلات وایو نبی چوک ته محمد صلی الله علیه وسلم المؤید اسم مفعول څه تایید کړای شوی ده د محمد صلی الله علیه وسلم وګوره دا مؤید صفت محمد په لفظ کې په معنا کې دلایل پر دا صفت ده دا دلایل اجازه چې دا نائب فاعل د مؤید پر لکه مضروب اسم مفعول څه ده زید مضروب دا مضروب اسم مفعول څه ده ضمیر پکې نائب فاعل ده زید تر دې لکه فعل مجهول پر نائب فاعل راځي فعل معروف پر فاعل راځي دا اسم فاعل پر فاعل راځي اسم مفعول پر نائب فاعل راځي لکه اسم فاعل معروف فعل نه جوړي اسم مفعول مجهول فعل نه جوړي نو فعل معروف فاعل غواړي فعل مجهول نائب فاعل غواړي دا اسم فاعل چې معروف څنګه نه جوړي دا فاعل غواړي اسم مفعول چې مجهول څنګه نه جوړي نائب فاعل غواړي نو دا معنا د مؤید اسم مفعول څنګه ده مضروب غوندي نو دا صفت محمد ده صلی الله علیه وسلم مبرئ و منزه دا محمد صلی الله علیه وسلم صفت په لفظ کې په معنا کې د دلایل اعجازي صفت ده دلایل اعجازي دا سترجمه وکړه صلات مونږ وایو په نبی مبارک باندې نام مبارک محمد ده صلی الله علیه وسلم المؤید چې تایید کړای شوی ده دلایل اعجازي د براهین او د دلایل د اعجاز د محمد اعجاز چوک ده اعجاز ده قرآن دا قرآن معجزه ده دغه تایید شوی ده په چا تایید شوی ده باسرار البلاغه پر رازونو د علم بلاغت په نقطو د بلاغت اوس ګوره مؤید خو اسم مفعول څخه شو لفظ کې محمد صفت ده صلی الله علیه وسلم په معنا کې د دلایل صفت تایید کړای شوی ده دلایل اعجازي د دلایل د معجزې د نبی چې قرآن ده دې قرآن تایید شوی ده چې دا معجزه ده په چا تایید شوی ده د دلایل د معجزې د نبی د معجزه د نبی چې قرآن ده د دې دلایل تایید شوی ده د قرآن دلایل په چا شوی ده تایید باسرار البلاغه په نقطو د بلاغت اوس ګوره پرون مونږ ویلو چې معجزه شاته وایي امر خارق للعاده يظهر على يد من يدعي النبوه امر دا یو شاده دا معجزه خارق للعاده چې وچیره چیر لکه کاغذ چیرې کې ځای کې دا امر دا یو شاده دا معجزه
خارق للعادت چا چیر ورکی العادت عادت تا عادت ته چیر ورکی بار ته نه وځي څنګه اوس داسې چې د دنیا کې څومره کارونه دي کنه دې ته وایي عادیات دا عادتي کارونه یو شیانو ته وایي چې اسبابو ته نسبت دي دې ته عادت وایي یعنی په عام عادت کې دنیا کې چې کوم امور دي دا اسبابو ته نسبت لري دې ته عادیات وایي په عام عادت کې اکثر څومره څیزونه دي دا اسبابو سره تعلق لري دې ته وایي عادیات لکه مثال نسوارو ته د زړه نسوار سبب دی سګریټو ته د زړه سبب دی چې طبیعت ته برابر شي شاید ته د زړه هغه صحیح طبیعت برابر مثال بتاؤ بیمار شوی ستنې دی ولګول یا ګولې دا سبب دا سینه دنیا خبرې دي یو خو نه ده دغه ته وایي عادیات یعنی په عادت کې دغه امور چې پیدا کېږي اسباب له وجه نه اسبابو ته نسبت په پیو په ایو شی خلاف عادت یا سبب ته نسبت نه دي ته معجزه وایي خو پسه چې نبی په لاس باندې څرګنده شي دې ته معجزه وایي ځکه مخلوق عاجز کی مثل نه څوک دې مثل نه شي پیښولی مثل واپس ته پیښه سبب لري مثال جادو ده کنه دا سبب لري زه جادوګر کېدای شم ته کېدای شي بل کېدای شي ځکه هغه اسباب دي جادو چې زه زده کړم خو زه جادوګر که ته زده کړې هغه اسباب وایي به ته جادوګر یې هر سړی جادوګر کېدای شي ځکه چې دا سببي شی ده عادي ده یعنې په عادت کې دا واقع ده اسبابو له وجې اوس هغه اسباب د جادو که ته زده کړې خو ته جادوګر یې که زه زده کړم خو زه جادوګر یم دې ته عادي وایي سببي ورته وایي ځکه په عادت کې دا پیدا کېږي سبب له وجې معجزه خلاف سببي سبب نه لري سبب یې نه ځکه مخلوق عاجز کیا مخلوق ته یې مثل نشي پیښولی لکه پیغمبر مبارک اشاره وکړه سپوږمۍ ته خانقابې خواته ولاړ سپوږمۍ ته اشاره وکړه د مشرکینو مطالبه وکړه که ته پیغمبر یې دا سپوږمۍ د دوه ځای شي ته اشاره تا په اشارې دا دوه ځای شي نو رب طرف نه حکم راغلی چې ته اشاره ورته وکړه چې حضور اشاره ورته وکړه سپوږمۍ دوه ځای شوه کفارو ولیدله یو به یې تایید وکړه ډېر کفار مسلمان شو اوس ګوره سپوږمۍ دوه ځای والی د ګوتې په اشارې ګوته اشاره سبب نه ده ګوتې اشاره ورته دیوال ته په دیوال نه دوه ځای کېږي خټکي ته په آد نه دوه ځای کېږي هر شي ته ګوتې سره اشاره کوه څوک هېڅ شی نه دوه ځای کېږي بیا سپوږمۍ څنګه دوه ځای کړه سپوږمۍ ته په توپو باندې ووله بیا نه دوه ځای کېږي لوی جسم غټه کوره ده لکه ځمکه کوره ده داسې دا کوره ده غټه بلا ده نبی مبارک چې اشاره ورته وکړه سپوږمۍ دوه ځای شوه ډېرو ایمان راوړه داسې ګوره نبي علیه صلات وسلام بیت المقدس ته لاړی په بوراک دا معجزه وه لږ ټیم کې ورسېدی او بیا واپس راغی شپې کې لاړی راغلی او مسجد بیت المقدس ته په بوراک لاړی بوراک نه بیا سماواتو ته لاړی د الله سبحانه ملاقات ته او بیا راغی په لږ ټیم کې دا معجزه وه غټه معجزه نبی اسلام ډېرې معجزې وې خو غټه معجزه قرآن ده دا همیشه پاته ده قیامت پورې دې مثل څوک نشي پېښولی دا ولې ځکه دا د بلاغت او فصاحت په دومره لوړ مقام کې ده چې مخلوق یې عاجز کړی ده مخلوق داسې نشي کولی چې داسې کلام وکړي بلاغت نه ډک او فصاحت نه ډک دا بل څوک نشي کولی سوا د الله بل هېڅوک یې نشي کولی فرشتې یې نشي کولی انبیا یې نشي کولی پیران یې نشي کولی انسانان یې نشي کولی لئن اجتمعت الانس والجن که دا ټول انسانان پیران جمع شي لا یاتو بمثل هذا القرآن دې قرآن مثل نشي پېښولی یوه صورت مثل نشي پېښولی یو وړوکی صورت سوره کوثر څومره وړوکی ده دې مثل نشي پېښولی حالانکې دا دور داسې دور و چې د بلاغت او د عربي غټه چرچه وه اسمان ته رسېدلې چرچه وه په د عربو کې دغه وخت کې
نبی علیہ السلام مبعوث شو دلته د عربیت غټه چرچا وه داسې عربي به ویله چې عقل به حیرانولی یو بل سره به مقابلې کولې شعرونه به ویلې تا به شعر ویلی خانقابې باندې اویزان کو چې داسې دې څوک ووایي ما ورغلی شعر بل به شعرونه ویله بیا اویزان کوي چې داسې شعر دې څوک ووایي دا یعنې دا د بلاغت کمال عربیت چرچا وه دلته چې قرآن راغی که نه قرآن اعلان وکړي ټول یې عاجز کړه چا سر نه شوی اوچتولی چې د قرآن یو مختصر صورت مثل پیش کړي چا سر نه شوی اوچتولی او دا همیشه باقي ده تر قیامته پورې او د دشمنانو دښمني د امریکې د لندن د برطانیې د کفارو د عیسایانو د یهودو مشرکینو کمونیسټو دغه خو دومره غصه ده که نه زړه کې چې هغې حد تمام ده دا څومره اوس دغه ورکوي څومره ډېر عداوت د دې خلکو په سینه کې ده چې مسلمان ونیسي داسې سزا ورکوي چې ټوکړې ټوکړې کړي او دا فلسطینیانو ته څنګه سزاګانې ورکوي عقل نه پاک نو که دو د قرآن مثل پیښولی شی قرآن خو اعلان کړی دی چې تاسو ټیکو دا قرآن د الله کتابونه ده خو تاسو خو مثل پیښ کړه چې محمد صلی الله علیه وسلم یې خپل ځان جوړوي خو تاسو ټول جمع شو که داسې یو وړوکی صورت مو جمع که یو وړوکی صورت مو دغوندې وویلی د قرآن غوندې چې داسې علم پکې پروت وي او داسې بلاغت او فصاحت عرب خو په پیدا کو دی چې داسې خو مونږ یوه جمله نشو ویلی یوه نشو ویلی تر ننه نشو ویلی دا معجزه ده چې تر همیشه قیامت پورې باقي ده دا او داسې وایي علی نبیک تا په نبی مبارک ته صلات دي چې محمد مبارک صلی الله علیه وسلم نام ده المبرع والمنزه المؤید چې تایید شوی ده و دا لفظ کې محمد صفت ده په معنا کې د دلایل الاعجاز صفت ده چې تایید شوی ده د دلایل د معجزې د محمد کومه معجزه چې قرآن ده د دغه قرآن معجزې دلایلو تایید شوی ده باسرار البلاغت پر رازونو د علم بلاغت دغه دلایل چې قرآن ویلي دي دې کې دومره اوچت بلاغت ده چې دغو دلایلو سره قرآن معجزه ثابت شي چې دا معجزه ده دا خو د بلاغت دومره میدان کې ده چې انسان دې ته نیمې ته نه رسي نیمې ته نه رسي علامه انورشاه کشمیری فرمایي چې زه د قرآن په اعجاز ورسېدم زه د قرآن په اعجاز ورسېدم چې اوهو دې ته خو رسېدل ګران دی هر څه راخو نه پوهېږي چې ته د قرآن عبارت ته ګورې که نه زه خپله داسې کله ورته سوچ وکړم چې یو آیت وایي که نه زه بیا سوچ وکړم چې داسې څوک ویلی چې هېڅ څوک یې نشي ویلی دا یو آیت خو نه څوک نشي ویلی یوه کرښه خو پرېږده دوه کرښې چې کوم قرآن عبارت ده داسې څوک نشي ویلی معجزه ده دا نو دا معنا المؤید چې تایید شوی ده دلایل الاعجازي دلایل د معجزې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې قرآن ده باسرار البلاغت پر رازونو د بلاغت داسې بلاغت پکې پروت ده بلاغت له وجې نه دا معجزه ګرځېدې اوس بلاغت خبرې دا ټولې راځي اوس که نه پاڼه دوه بعدې فصاحت چاته وایي د فصاحت اقسام دي بلاغت چاته وایي د هغې اقسام دي هغه خپل بیانوي به وعلى آله واصحابه المخلصین کسبات سبق فی مزمار الفصاحت والبراءه افعال د نبی مبارک دي په صحابه د نبی مبارک دي صلات سلام المخلصین چې دوی جمع کوونکي دي کسبات سبق هغه کسبات جمع د کسبتون ده اصل کې وړو وړو غشو ته وایي چې د میدان په اخیر سر کې خاخې داسې دغه غوښې چې دي دا څانګه ده دې ته څانګه وایي دا څانګه ده چې کوم خلک شاسواري اسونه لري دا څانګه وایي چې څوک مخکې ور ورسېدی اخبر انعامات دي چې دا څانګه څوک اخلي نو دا اسونه یې که نه دا دوړ کوي دی یې نه شوري شي هغه جا دی دا غشې لګېدلي دا شوري شي منډه کې څوک مخکې څوک وروسته څوک مخکې څوک وروسته سخت سپیډ وایي چې کومه ولي اته وایي مجلیا
چې کوم دومي آته وایي مسلیم. مجلی اول ته وایي په افراسو سباق کې منډو اسونو کې اولنای اس. مسلی دوم ته وایي لأنه یتلو ځکه دا ټچ په دې اول پسې لأن راسه عند الصلوي دا دوم اسی د دا سر د اول اس سره ټچ لګېدلی ستاسې سیده پسې ځي ډېر سپیډ وی که نه دا نو دا مسله کوي کسباتي سبب هغه واړه واړه غشي د منډې چې دې ته څانګه وایي دا آل اصحاب چې دي دا دومره قیمتي خلک په ایمان کې او په دین کې او په دې زړه صفایي کې او په نور کې او په فصاحت بره په فصاحت په کمال کې دغو خلکو څانګه والې ده. بل کس داسې نه شي کېدی چې دا د فصاحت څانګه ووایي دا څانګې دو والې دي. فصاحت داسې الفاظو ته وایي چې عیبونه نه وي پکې. هغه عیبونه وروسته راځي دوه پاڼو بعد ما ته ویله عیبونه پکې نه وي. هغه عیبونه دا ذکر کوي چې دا عیب پکې نه وي دا پکې نه وي دا پکې نه وي د دې ته فصیح کلام وایي. نو داسې معنا وعلى آله واصحابه المخلصین په آل د نبي مبارک دي په صحابه د نبي مبارک دي المخلصین چې دو جمع کوونکي دي کسباتي سب کې هغه غشو د منډې لره او واړه واړه غشي فی مزمار الفصاحت په میدان د فصاحت کې دا خو میدان یې کنه لګېدلی دا خلکو اسونه راوستي دا مقابله شوري دا منډه دا فصاحت هم یو میدان ده لکه میدان کې اسونه دانګي نیزه بازیک هغه څانګه وایي داسې دا فصاحت یو میدان لګېدلی ده. دې کې هم علما دي خلک دي عرب دي چوک دي انګریزان دي چې د منډې شوري دي چې دا فصاحت غشي به چوک اخلي نو آله صحابو پسې چوک نشي رسېدی. داسې کلام کوي چې عقل به دې ودري خو پوهېږه که نه لکه میدانې غشي پکې څانګه او دا افراسو سباق چې کوم اسونه یې منډه وهلي دا هغه څانګه اخلي. داسې دا فصاحت یو میدان ده. دې کې علما دي خلک دي عرب دي عجم دي منډې شوري دي چې دا کمال به چوک حاصلوي دا څانګه به چوک وي د فصاحت والا نو آل صحابو نه چوک نشي اخیستی. په پوهېږو ولا آل واصحابي په آل د نبي مبارک دي په صحابو د نبي مبارک دي صلات سلام المخلصین چې جمع کوونکي دي کسباتي سب کې هغه غشو د منډې لره فی مزمار الفصاحت په میدان د فصاحت کې پوهېږو که نه والبراعت په میدان د کمال کې دا کمال میدان کې دا غشي دا څانګه دا آل اصحاب اخلي بل څوک یې نه جا اخیستی. وبعد فیقول العبد الفقیر الا الله الغنی مسعود بن عمر المدعو بسعد التفتزاني وبعد فیقول پس تسمیه حمد الصلاتنا فیقول دا فی بعد دا مجلس دوه درې پاڼو بعد په متن کې بیا راځي. هغه متن چې ده تلخیص هغې کې بیا دا راځي بیا زه دلته نه کوو چې وبعد څنګه دا اصل کې فی کومه فی ده دا مجلس دوه درې پاڼو بعد په دې متن کې راځي. دا تلخیص کتاب څه ده دا خو د تلخیص شرح ده په دې تلخیص متن کې دا راځي. وبعد پس ته بسم الله الحمدلله صلات نه فیقول العبد الفقیر وای غلام ته دی الله غلام یې هیڅ شای تا سره نشته ټول دی الله دی نو غلام شي. الفقیر الا الله چې دا محتاج د الله ته. الغنی هغه الله چې بې پروا ده مالک ته که نه. مسعود بن عمر دا بدل ده عبد فقیر نه بدل ده. هغه عبد فقیر چوک ده هغه مسعود ده که مسعود زوی د عمر المدعو چې خلک د ته ناره کوي د سعد التفتزاني یعنې د لقب سعد الدین ده نام یې ده مسعود ابن عمر لقب سعد الدین ده. دته خلک چې ناره کوي ورته سعد الدین صاحب په خیر علی په خیر علی. المدعو چې دته ناره کوي خلک د سعد التفتزاني په سعد الدین تفتزاني صاحب په سعد الدین کې دا دین کټ کړ اختصار له وجې یو خو اختصار پر یې کټ کړ بل دا ده چې دی شرمېږي په دې
سعد الدین خدا منه چې دین مال وجه بختور ده او دا خو ټیک خبره نه ده چې دین مال وجه بختور شو سعد الدین یعنی دین کې سعادت رااله مال وجه نه دا نه ده صحیح ځکه سعد ویلا دین ته کې حذف یو اختصار وجه نه یو حیا دې ته ورځي په دې باندې چې ځان ته سعد الدین وایي چې دین مال وجه سعید صاحب بختور شو نن دا څه نه ده دین خو دې الله د سبحانه انبیاء راغلي دي فرشتې راځي دا ګورئ ځکه وایي فیقول رب الفقیر وایي بنده چې محتاج ده رب سبحانه وتعالی الغنی چې بې حاجته ده مسعود ابن عمر داینا المدو چې خلق ناره ورته کوي بسعد تفتازانی تفتازان دا علاقه ده تفتازان خلی تفتازان قریتون من اعمال خراسان دا خراسان ده خراسان کې دا یو کلی ده تفتازان خلی اوس دعا کې خپل ځان ته هداه الله سوا طریق وذاکه حلاوت التحقیق چونکه مخکې خپل ځان د غایب ذکر کړ دا اسم ظاهر نه ده دا ټول غایب دي تا نام ما نام هر چا نام دا اسم ظاهر ده دا غایب ده نه متکلم ده نه مخاطب ده غایب ده او دا وریسته ضمیر غایب ورته راځي هداه ده هو ضمیر غایب ده وذاکه ده هو ضمیر غایب ده ځکه اسم ظاهر غایب ده هر اسم ظاهر غایب ده کتا نام ده کما نام ده چچا نام ده دا ګورئ هداه الله رب دې ته هدایت وکړي سوا الطریق المستوی الطریق السوی مستقیم لار اصل کې سوا مصدر ده معنی ده برابر والا و چې دا ترجمه ده هدا الله دې ته هدایت وکړي سوا طریق د برابر والی دی لارې سوا خو مصدر ده په معنی ده برابر والی سره کې ترجمه راځي وکړه هدا الله دې ته هدایت وکړي سوا طریق برابر والی دی لارې نو سوال پیدا تر کې هدایت خو تعلق برابر والی سره نه لري برابر والی خو یو معنی ده انتزاعیون چې په ذهن کې راځي انتظام نه چې ذهن کې انس کوي خارج غوډه پر سره وجود نشته د چې خارج کې وجود نشته به هدایت څنګه تعلق سره لري هدایت خو خارج کې ده نبی بیان الله بیان دا خارج کې هدایت بیان دا سوا خو نشته خارج کې ضرب خارج کې نشته ته یې کنه ته ضریب مثلا بل طالب یا کلیوال مضروب ده ته ضریب ته خارج کې مضروب خارج کې ده الضرب وال کم دی خو خارج کې ته یا دا سړی ده او تا سره مثلا تبرګای ده یا چپلی ده یا کاڼی ده او دا کاڼی راغی په دې سړي ولګېدی په دا شیان خارج کې راغی ضریب سړی زید راغی امر راغی کاڼی راغی کاڼی راته دلته ولګېدی په دې کې باندې ولګېدی نو خارج کې ضرب کم دی خارج کې خو ضرب نشته خارج کې خو ته یو زه یم دوه ما کاڼی واخیستی ته مې وویشتې کاڼی ورغلی دلته تا باندې دلته ولګېده نو خو یو زه رانه یو ته راغلی یو کاڼی راغلی یو کاڼی دلته ولګېده ضرب کم ده ضرب خو نشته ضرب دې نه منتزع ده منتزع معنی تا ذهن کینچ کوي خو بیا په خبره ښه تا یو سړي ته زیړه وکړه زیړه دې ورته وکړه نو خو یو ته یو دې زیړه وکړه په خولې دې وویله یو بل سړی ده او غصه خفګان دا کم ده خفګان کم ده خفګان منتزع ده یعنې ته دې سړي نه خفګان کینچ کړه چې ده په زړه کې غم راغی په بیا به داسې دلته سوا خو برابروالي ته وایي برابروالي خو مصدر ده دا خو نشته لکه ضرب مصدر ده خارج کې ضریب ده مضروب ده کاڼی ده مثلا سر ده دا شان خارج کې شته خو دا ضرب کم ده ضرب ينتزعون دا دې نه کینچ کېږي چې کاڼی راغلی په ما دلته ولګېدی نو تا ذهن ته څه راغلی ضرب دا منتزع شو منتزع معنی څه کېږي کینچ تا ذهن کینچ کړ دلته سوا برابروالي ته وایي دا خو مصدر ده دا خو نشته انتزاعي شی ده که چې نشته
د څنګه هداه هدایت تعلق څنګه ورسره راغلی هدایت خو الله هادي ده هدایت خارج کې ده نبی خارج کې ده هدایت خارج کې ده الثواب مصدر ده برابر والا دا خو انتزاعي ده دا خارج کې شته نه به هدایت تعلق څنګه ورسره راغلی په پوه باور په دې ته نه ده ته به وایې چې ثواب په معنا د سوي سره ده ثواب په معنا د مستوي سره ده مستوي دوه ویلې مجاز وکړه ثواب په معنا د استوا استوا په معنا د مستوي مستوي معنا مستقیم نو بیا ثواب مصدر نه ده ثواب په معنا د استوا په پوه باور استوا معنا استقامت استوا په معنا د مستوي یا مستقیم نو ثواب نه مستقیم لار نو مستقیم لار خدا د پرته ده کنه دا خو خارج کې مستقیم ضرب نشته خارج کې خو ضریب خوشته کنه سوا نشته خو مستقیم خوشته هغه لارې ته وایي برابر لارې ته مستقیم وایي هغه خوشته خارج کې چې شته نو هدایت تعلق ورسره صحیح شي پیغو باورې سوا الطریق سوا په معنا د استوا استوا په معنا د مستوي او مستوي معنا چې مستقیم او مستقیم خو لارې ته وایي نو لار خارج کې شته هدایت تعلق ورسره صحیح ده دا معنا هدا الله الله دې ته هدایت کی ځان ته دعا کوي غایب صيغه سره دا اسم ظاهر ده غایب ده هدا الله رب دې ته هدایت کی سوا الطريق المستقيم دې سیده لارې بس وذاکو الله دې ته وچه کوي حلاوت التحقیق خوند تحقیق المسائل ته علم وکي مهنتونه وکي فنون وای اجاننا هغه نه جوړه لیونای چې ته وای چې زر زر مولا چې مولا چې مولا علم خدا څنګه چې ته زر ونه فارغ دا وای خبر پورې ټیم ده او علم نه قیمتي څه شته نه بیا اوس کته بل قیمتي څه نه بیا چې ته علم نه وځه نو بل څه چې قیمتي دوی ته چلاړ 2000 ریال ته 2000 څه بیا و ټلیفون ته پیسې خو نشته بیا 2000 یو حال ته تلوانه دوبه ته دا خلک مزدوري کې کم نه کوي هغه وایي چې چا سره چې زموږ یو وخت زموږ سره موري سره دا کیم ده اما حکمت کړی ده 2000 مې سنا ده کړی ټیپ و او دې سره مې شوق نو خوبونه لیدل چې دا ما وایا سره علم ده خراب دی دا ما خوبونه لیدل ازره مې نه ورته کې خو ویل نه نه دا خلک ما په سره ځکه نه یو ما عمر سره و بوډا سره اغار علا داس پټکای والا ما ته کوم ځای دا لکه دا لیا کیرایا لکه کوم نو څه چې کوي دې کمپنی کې یو کم مورشه غریبی ده کوټ ما څومره تنخواه درکې وې تاسو او ما دومره زړه باد شو ما دا بوډا سره دا بوډا کمپنی کو مزدوری کې چې دا څونه ته فندونه التا مزدوری وکړه رمونه به وچته کاته بارا یو څه پرځه نو ما دا بوډا سره دا مزدوری کوي تنخواه تاسو نو ما ته چې څو څومره بچت کې په چې مولوی صاحب داسته کنه چې 400 هم باندې دې ډېرې خرچه ده دا ډېر کې کنه ته ډېر خلک کې ډوډۍ کې شریکیا مېلمانه یو څه بس 400 هم باندې خرچه راځي صرف 400 بچت هغه د کوټ تاسو 400 څه شي 400 نه د جوړې 2000 پاکستاني نو 2000 باندې راکې نو ته سبق نه وځي نو څه راکې اوس دوی ته دې اسمان ته کې د ستورو سره کې نه څه راکې که دکان کې بنا سے طلب کتا بارا چې ما دیګر کې کنه شول به پناس صح پستړې زړه باندې به چې کوټ تلار ځل د ماشومان یا بچاړي خزه به غوسای ته دا یو کار ماته وایا چې علم نه زیات قیمت یا څه شاید هیڅ شاید علم دا اول نمبر باندې قیمتي شاید دیر وجه وتا الله جنت ته رسي دنیا کې به ټولو کې ممتاز حیثیت تای قدر بده کې خلق چې علم هو کې
او ته چې ځان نه تونای جوړ کړې او 3 کال کې فارغ شې هیڅ شای نه لري د دې ته تونای وایي تو نشان از میں نشان عرض پاکستان دا تونای دا اوس څه دا چې زندگی شو چې ته دکان کې یا ګیو ول سره الله زره تنخواه درکې هلته ګی خرڅې د سپینه سرګواګۍ چې دا ونه خورې لیونه کې دا سپینو سرګواګیو کې ته نوکر یې تا ته 10 زره تنخواه درکې 10 زره څه شی ته علم وکړه ښه علم وکړه ښه ډېر امامت کوه که نه خیر ده یو به د ایمان برابري یو به خلق به د قدر کوي پیسې به یې ترڅې ګیو وال چې څومره ګټي دې نه به تا سره ډبل یا چې علم پرې نه کړي که علم دې پرېښودی که نه هېڅ شای به نه هسې به دې عمر ضایع شي دا داسې کیسه کې وذاک و حلاوت التحقیق الله دې ته وچه کوي خوند د تحقیق د علم چې د علم تحقیق یو خوند ده دا دې رب تا ته وچه کوي په خولې کې تحقیق المسائل دې ته وایي که نه ته مسایل یې باندې صحیح پوه شي او په هغې باندې دلیل وایه چې دلایلو بران جوړ کړه دې ته تحقیق وایي تدقیق دې ته وایي چې مسله هم دې زده دلیل وایه په دلیل بیا دلیل وایه په دلیل بیا دلیل وایه چې په دلایلو دلایل وایي دې ته وایي تدقیق داسې خوند چېرته ده داسې خوند هېڅ چیز کې نشته کوم چې علم کې ده نور دنیوي فایدې خو به دیوي وي قبر والی بدی اخرت والی بدی په دې خپل یو خوند ده چې بل شي کې نشته به نه ډوډۍ کې شته نه غوښې کې شته هېڅ چیز کې نشته واضح کوو رب دې ته وچه کوي حلاوت التحقیق فغلط تحقیق المسائل چې په مسلې دلایل وایي ښه دا څه وایي دا بنده فقیر صاحب څه وایي فقیر صاحب وایي قد شرفت فی ما مضى تلخیص المفتاح واغنیت بالمصباح یعنی المصباح دی وایي چې ګوره دا تلخیص څه ده د دې سره ما مخکې کړې وه فی ما مضى مخکې مې دې سره کړې وه چې نام متول و او دا مې داسې سره کړې وه چې اغنیت بالمصباح یعنی المصباح اصباح د نور رڼا ته وایي المصباح خو د چراغونو ته وایي دیوه ده بلف ته لالټین ده ما دا سره کړې وه متول د تلخیص دا مې داسې سره کړې وه چې اغنیتو بالمصباح یعنې المصباح دغه تلخیص مې بې پروا کړی و بالمصباح د نور په رڼا ان المصباح د ډیوو او چراغونو نه ډیوه چراغو ته څه ضرورت دی چې نور وخېږي بیا ډیوې ته څه ضرورت دی دا نور و نور و اوداتو غرایب نکتې دې دغه کې ما ایښي وو په دې متول کې غرایب نکتې نادر نکتې نکته دا ماخوذ نکت فی الارض ځمکې کې مې لرګۍ باندې دا ځمکه مې وکنستله په لرګي لکه سړی یوازې ناستې که د عوام ناستې کله بیټک مخته لرګای ورکړي بس سوچ کوي او داسې کوي یعنې ځمکه ګروي ځمکه ګروي ځمکه داسې پټ اډی که نه نښې پکې کې ځمکې کې دې ته نکته وایي من نکتو فی الارض ځمکه مې وګروله دا باریکې مسلې ته وایي چې تا ذهن وګروي ذهن کې زخم جوړ کړي داسې باریکه نری نری مسلې دا معنی چې ما ایښې وې په دې متول خپل کې غرایب نکتې نادرې نکتې چې دماغ یې زخمي کړي وو دغو نکتو وایي دا دې چېرته موندلې وې وایي سمحت به الانظار وایي دې باندې ځواني کړې وه که نه صاحب دلیل انظار نظر ته وایي نظر دلیل ته وایي چې کوم دې دلایلو وال علما دي هغو په دې ځواني کړې وه لکه یو نیم سړی که نه ځواني پکې یو سړی تونایي یعنې مېلمنه پټېږي یو کې ځواني څه معنا مېلمه ته سینه ورکوي راولې پسه ورته حلالوي فلان دا عربو کې دا قواعد وو مونږ خو یې مېلمنه پټېږو اول زه پټېږم بیا بل دا چې و دا صاحب نظر یعنې صاحب الدلیل ولیدم
دا نکتې یو ور باسلې وې او داسې لطیفې مې ویلې وې چې یو بل سره زنجیر وي داسې لکه د ملا ډوکی یعنې د چټ نه دا ډوکی تللی ده هغه اخیر پورې دا ملا ډوکی چې ده دا یو بل سره داسې نښتی دې ته فکرې وایي چې یوه بلې سره نښتی داسې ما ښایسته کړی و دا خپل کتاب بلطایف فکر په داسې باریکو باریکو خبرو چې یو بل سره نښتې وي لکه فکره لکه ملا ډوکی چې یو بل سره نښتی کړۍ کړۍ وایي دا کړۍ کړۍ چا جوړې کړې وي وایي سبقتها ید الافکار چې ولې کړې وې دغو لره ید الافکار لاسونو د دلیل دا مضبوط دلایلو سره دا فکرې جوړې شوې وې که نه دلیل لاسونو دا فکرې جوړې کړې وې خیر وروسته وایي دا معنې ته وګوره قد شرحت فيما مضى په تحقیق سره ما شرح کړی و فيما مضى مخکې زمانه کې خو سوال دا ده چې دا فيما مضى څه دپاره ورسره وایي شرحت خپله ماضي صیغه ده که نه خو مخکې دې شرح کړې وه ماضي کې بیا فيما مضى څه دپاره وایي جواب دا دی چې ماضي صیغه چې ده دا قریبې زمانې باندې دلالت کوي بعیدې باندې کوي لکه ته وایې ضربت زید ما زید والی و ټیک ته ماضي کې دی والی و خو قریب هم کېدی چې بعید هم کېدی یو کال مخکې که میاشت مخکې که ورځ مخکې دا فيما مضى چې ده دا صرف بعید باندې دلالت کوي دا فيما مضى یعنې مخکې مې دا متول لیکلی و داسې نه چې اوس مې لیکلی و شرحت خو ماضي صیغه ده خو قریب هم کېدی شي بعید هم کېدی شي نو دا مضا یې راوړه دې دپاره چې مخکې مې لیکلی وه داسې نه چې اوس مې لیکلی وه پوهېږو په خبرې کړه قد شرحتو تحقیق سره ما شرح کړې وه فيما مضى په هغه وخت کې مضا چې مخکې تېر شوی ده چا شرح دې کړې وه تلخیص المفتاح د تلخیص المفتاح شرح مې کړې وه چې دا د عبدالرحمن کیزویني کتاب ده خطیب بجامع دمشق شام دمشق باندې به عیسی علیه السلام رکوزېږي داسې دمشق کې جامع مسجد ده اوس هم شته دی دلته به دی رکوزېږي تلخیص المفتاح د تلخیص مفتاح شرح مې کړې وه مفتاح سکاکي کتاب و غټ کتاب ده ډېر علمونه دي پکې دریم قسم چې ده پکې قسم ثالث هغې کې دا بلاغت ده دا علم بلاغت پکې پروت ده دغې حصې تلخیص کړی و خلاصه یې ذکر کړې وه چا کړې وه عبدالرحمن کیزویني الخطیب بجامع دمشق عالم مطاع غوندې و هلته خطیب و یغ دا تلخیص لیکلی و مفتاح ملخص کړی و ملخص معنی څه یعنی زواید ترې نه لرې کړې زیاتي خبرې صاف یې کړې ضروریات یې پوره کړې زیاتي خبرې لرې کړې که داسې بعد یې پکې په عبارت کې لرېوالی یې پکې دا و هلته ذکر یا دلیل یې دلته وایي یوم البعث دا هم غم ده مخاطب دې ته چېرته رسي دا ولې هلته ویلې ده دلیل دلته وایي دا نقایص چې دي دا مې ترې نه لرې کړي تلخیص المفتاح چې تلخیص المفتاح ده دا تلخیص المفتاح عالم ده د کتاب پر دې کې دوه معنی دي تلخیص المفتاح یو معنی ترکیبي ده هاته معنی وصفي وایي یو معنی علمي ده لکه تا نام ده که نه عبدالله دې کې یوه معنی ترکیبي ده چې دا معنی وصفي ده یو علم ده معنی ترکیبي چا ته وایي چې ته د مرکب هر جز معنی وکړې عبدالله عبد معنی وکړې الله معنی وکړې امن چې اضافت ده عبد مضاف الله مضاف دی هغه اضافت معنی وکړې خو چونکې اضافت بدیهي ده هغې ضرورت نشته اضافه خو تعلق ته وایي غلام زید المضاف مضاف دی خو تعلق ته تعلق ته اضافت وایي چې مضاف جان ته معنی وکړي مضاف الیه جان ته معنی وکړي بیا دې ته وایي معنی وصفي ترکیبي دا معنی وصفي ده وصف ته که نه عبد جان ته معنی کوي دا وصف ده الله جان ته معنی کوي دا ځان له وصف شو یعنې هغه معنی یې منځ کې اضافت هم ده هغه ځان ته معنی وکړي اگر که ضرورت یې نشته اضافه خو تعلق ته وایي دغې ته بیا څه وایي معنی وصفي ترکیبي
دې ته معنا وصفي ترکیبي وایي. لکه مثال یو سړي نام ده غلام خان، دا یې نام ده. نو غلام جان ته معنا وکړي، خان جان ته معنا وکړي، تعلق یې د من کې دا جان ته معنا وکړي. بیا دې ته معنا وصفي وایي. وصفي ولې ورته وایي؟ ځکه دا خو وصف ده. غلام خپله معنا وکړي دا وصف ده، خان خپله معنا وکړي دا صفت ده، من کې اضافت ته تعلق ده دا صفت ده، تعلق هم صفت ده. بیا دې ته معنا وصفي وایي. په پوهېږو که نه؟ معنا وصفي ترکیبي. ایو دا ده چې دا عالم کې علم بیا چاته وایي چې هغې کې نه د مضاف اعتباري، نه د مضاف الیه اعتباري، نه د اضافت اعتباري، هیڅ شي اعتباري، انه وصف واحد چې دا یو صفت ده لمصداق خاص، یو خاص سړي پاره ده. بس تا نام څه ده؟ حضرت علي صاحب. حضرت علي صاحب چې ده دا چې نام کې نو نه د حضرت خیال کړه، نه د علي خیال کړه، نه منځ کې اضافت خیال کړه، بلکې صرف دا اعتبار وکړي چې انه وصف واحد، د حضرت علي یو وصف ده. صادق علی الموصوف چې دا په یو سړي صادق ده. بس دې ته بیا څه وایي؟ معنا عالمي. یوه معنا ترکیبي ده، یو معنا عالمي ده. معنا ترکیبي چاته وایي؟ چې مضاف جان ته معنا وکړي، مضاف الیه جان ته معنا، اضافت جان ته معنا وکړي. دې ته معنا ترکیبي وصفي وایي. ترکیبي ځکه راغلی مرکب معنا دی وکړه، یو جز معنا دی وکړه، بل جز معنا دی وکړه، ځکه ترکیبي معنا ورته وایي. وصفي ولې ورته وایي؟ دا وصف ده، اوصافونه یو وصف ده، مضاف وصف ده، مضاف الیه وصف ده، کلی ده کلی. په پوهېږو؟ یو معنا عالمي ده. عالمي څه معنا؟ چې نه د مضاف اعتباري، نه د مضاف الیه اعتباري، نه د اضافت اعتباري، یو اعتبار نه، دا اعتباري. انه علم و وصف صادق علی الموصوف الخاص، چې دا نام ده یو وصف ده په خاص موصوف صادق ده. چې ته ما ول نام په ما صادق ده، تا ول نام په تا صادق ده. په پوهېږو خبرې؟ دا تلخیص المفتاح کې دوه اعتبار دي. یو مضاف الیه چې ځان ته معنا وکړي، تلخیص خلاصه. مفتاح دي مفتاح کتاب یا مفتاح چابي ته وایي. د تلخیص معنا خلاصه شوه، مفتاح معنا چابي شوه. یا به ځان ته معنا وکړي، دې ځان ته معنا وکړي. دې ته وایي معنا وصفي ترکیبي. په پوهېږو؟ یو دا ده چې دا وصف واحد. دا تلخیص المفتاح کې مضاف الیه خیال نه کړه، انه وصف واحد، دا یو وصف ده. صادق علی الموصوف الخاص، چې په یو خاص موصوف صادق ده، چې دا کتاب ده. په پوهېږو؟ به دې ته وایي معنا عالمي. ذهن ته درغلی که نه؟ ښه دي. تلخیص المفتاح قد شرحتو، ما شرح کړې وه فی ما مضی، دا ما مضی تاکید شه. لکه شرحتو خو ماضي ده، خو ماضي قریب کې دی چې بعید، نو فی ما مضی ورسره ویله چې نه مخکې مې کړې وه، دا دفع دی وهم، دا اعتراض په دفع دی. که لکه شرحتو ماضي دی ویله بیا فی ما مضی څه دپاره وایي؟ خو شرحتو خو ماضي ده. جواب دا دی چې ماضي خو قریب هم کېدای شي، بعید هم کېدای شي. نو دا فی ما مضی مې ویله دې خبرې اظهار کړم چې ماضي قریب کې مې نه وه کړې، فی ما مضی ماضي بعید کې مې دا متول لیکلی وه. چا سره مې کړې وه؟ تلخیص المفتاح. تلخیص المفتاح سره مې کړې وه. دا مې تلخیص المفتاح کې وویله چې دې یوه معنا وصفي ترکیبي ده، یوه معنا عالمي ده. پوه شوې؟